والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درۃ الالحاد درسونه روان دي. الله په فضل او توفیق سره مرګري چې دا زمونږ لایو ویډیو ګوري نو گزارش مونږ تاسو نه دا کوو چې دا مخکې شیر کوئ د دې الحاد په دې فتنه کې مونږ سره حصه واخلئ. خپل دا زموږ د ټولو مسلمانانو ذمہواري ده. ملحدین دهریان دوی کوشش کوي فتنه خورئ زموږ د مسلمانانو د بچو ذهنونه خرابوي. راځئ لیکن تاسو نه موږ صرف دغه یو درخواست کوو چې دې کې موږ سره حصه واخلئ او دا درسونه مخکې هم شي چې د کومو خلکو د کومو هلکانو په ذهنونو کې شکوک او شبهات وي چې هغه ختم شي او هغوی عقیده او نظریه صحیح شي او هغوی د جهنم نه بچ شي. زموږ صرف دغه یو مقصد دی، نور هم پکې څه مقصد نشته دی. موږ چې دا کوم لایف بیانونه هم شروع کړي دي، دا درسونه هم د دې صرف هم د یو مقصد هم دی، خالص د الله رضا چې او بل زموږ د اواز ورسېږي او دا کم خلک په دې فتنه کې ګرفتار دي چې هغه د فتنې نه بچ شي. او زموږ علماء کرامو کې دا کم چې جدید اصطلاحات دي دا پکې راځي چې زموږ علماء کرام د دې نه خبر شي سیکولریزم څه شی دی، سوشلیزم څه شی دی، کمونیزم څه شی دی، د مغربي فکر او فلسفې نه خبر شي. موږ چې پرون خپل سبق ته اوس راځو، پرون موږ دوه اعتراضات ذکر کړي وو. اول اعتراض دا و ملحدین ویلو چې دا هر څه الله پیدا کړي دي، نعوذ بالله الله چا پیدا کړی دی. د علت او د معلول قصه ونه موږ وضاحت کړی و چې د منطق هم دا مسلم خبره ده چې وجود دوه قسمه ده، یا به واجب الوجود یا به ممکن الوجود وي. که چېرته ته وایې چې الله چا پیدا کړی هغه بل چا پیدا کړی هغه بیا خو د سره واجب الوجود تصور به ختم شي. نو دا د منطق د اصطلاحات او دا چې څونه د علوم او د فنونو اصطلاحات دي دا به باطل شي. نو دا خبره د دهریانو غلطه وه، موږ به مکمل وضاحت کړی و، هغه بیانونه موجود دي. واورئ. دویم اعتراض دا شی و چې الله رب العزت په نظر ولې نه راځي چې موږ په ایمان راوړو. نو هغه موږ وضاحت کړو چې په امتحان کې څه کېږي، سوال پټېږي. مولوي صاحبانو د امتحان په حال کې سوال چاته نه ښودل کېږي، سوال پټ وي. که چېرې الله رب العزت موږ ولیدلو نو بیا به څه شی شي، بیا خو به هېڅوک هم انکار ونه کړي، بیا به هر سړی به څه کوي، هر سړی به مؤمن وي او مسلمان به وي. دلته دا د غیب ایمان ولې الله ته خوښ دی؟ د غیب ایمان یې په دې خوښ دی چې دی نه دی لیدلی، تا سره ازادي ده، اختیار دی در سره. ته په خپله خوښه باندې جومات ته ځې او که ته په خپله خوښه باندې څه ته ځې کلب ته ځې او که ډانسونه کوې کار څه کوې، حساب کتاب به در سره څه کوي په آخرت کې به کوي. که چېرته الله رب العزت وایي که چېرته زه په ظلم باندې څوک راونیسم مانه به څوک هم خلاص نه شي. ولو یواخذ الله الناس بظلم ما ترک علیها من دابة، ګورې یو زنده سر به هم پاتې نه شي، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، نامدار نیټې پورې. نو ځکه موږ الله په دنیا کې نشو لیدلی. نن چې کوم زموږ دریم نمبر اعتراض دی، نو دوی وایي دهریان دا یو اعتراض کوي چې خدای جل جلاله بغیر د لیدلو نه منل وایي دا غیر عقلي دي. ما نه دی لیدلی وایي چې زه منم وایي دا غیر عقلي دي. یعنی موږ خدای نالیدلی خدای باندې موږ څنګه یقین راوړو؟ وایي دا خبره غیر عقلي ده، دا خبره د دوی غلطه ده. ډېر څیزونه دي دوی نشي لیدلی، لکه پرون موږ وضاحت کړی و الکترون، تاریک ماده، په زرهاو څیزونه دي هېڅوک ساینسدانان هم نشي لیدلی، بیا یې موږ وایي موږ په یقین کوو. نو دا خبره غلطه ده چې یاره زه به خدای وینم او ما بیا به ایمان راوړم. نه، دا خبره غلطه ده. نو جواب به شروع کوو انشاءالله. مخکې به خبرې بسم الله الرحمن الرحیم. جواب د کوم څیز بغیر د دلیل نه منل دا غیر عقلي دي. موږ ورته څه وایو مولوي صاحبانو؟ موږ ورته وایو کوم څیز بغیر د دلیل نه منل دا غیر عقلي دي. تا سره یو څیز باندې ته یو دعوه کوې او تا سره په دلیل نشته، دا غیر عقلي ده. دا غیر عقلي خو نه ده چې الله موږ نشو لیدلی، الله دنیا کې موږ نشو لیدلی. الله بغیر د دلیله منل دا به غیر عقلي وي. او د الله په وجود باندې موږ څومره دلایل ذکر کړي دي. موږ ورته وایو په دنیا کې موږ له داسې څیز وښیو چې د هغه د نوم موجود وي او د نه وي موجود. الله موجود دی، نوم موجود دی، الله موجود دی. دغه شانته کې بل زمونږ عقل چې دی دا دنیاوي عقل دی، په دې کې مابعد طبیعت څیزونه دا نشي راتللی. دغه شانته کې د الله په وجود باندې زمونږ دا جسم وفي انفسکم افلا تبصرون دی، خپل جسم ته وګوره، په دې کې د الله نښې نښانې موجود دي. دغه شانته کې په دې کائنات کې تاسو نظر واچوئ نو الله رب العزت بل چې تاسو موږ څه وینو، موږ وایو دا موبایل دی، دا ویډیو پې کېږي، دا چا جوړ کړی دی، دا کتاب دی، دا به کوم کارخانه کې چاپ شوی یې به که نه وي، دا ټیپۍ ده، دا زمونږ کپړې دي، دا واسطه پټکي دي، دا به چا خامخا ایجاد کړي وي. داسې دا دونه منظم کائنات دا د الله په وجود باندې عقلي دلایل دي چې دا منظم کائنات چې جوړ کړی دی دا زمونږ رب جوړ کړی دی. دلیل صرف په مشاهدې سره منحصر نه دی. د قوت او طاقت مثال او د کشف ثقل مثال مخکې تیر شو. یا ساینسدان چې څه شی وایي مونږ څه چې وایي مونږ خو لیدلي نه دي، بیا یې هم منو. ساینسدانان ګوره موږ له څه وایي، ساینسدانان موږ ته وایي چې دا ځمکه دوه قسمه ګردش کوي، یو محوري ګردش کوي یو مداري ګردش کوي. مدار کې دا په کال کې راګرځي او محور کې 24 غنټو کې ګرځي. په دې سره دا موسمونه بدلېږي. دا تاسو لیدلې ده؟
الګه چې سمکه ګرځي زمونږ یو موږ سره مرګره او تخصص کې هغه ولر موږ کله امریکا کې را پانسي چې را پاسي کوم دی په خبر کیو زمکه څنګه ګرځي موږ ته خو پکې پته نشته زمونږ جازونه په هوا باندې ګوره په فضا کې ګرځي موږ له پته دا جاز هم پکې ګرځي د دې مثال د بس دی بس کې چې څوک ګرځي راګرځي ټول بس روان کړي کنه 200 کسان ټول روان کړي نو کوس یو کس په دې بس کې چکر وای راوي او دا بیا هم روان دي دا کشان کې په دې کائنات کې چې موږ روان خدا خبره موږ منو خو موږ لیدلې نه دي مولوی صاحبانو لیدلې دي نو ولې بیا موږ منو ولکه ساينس دانان وای کنه یا رغوي یا لوګي لیدل یا یو عمارت لیدل جوړونکي د وجود اقرار کول الله جل شانه باندې ایمان راول بالغیب دی بلا دلیل نه دی ایمان غیر عقلی نه دی بلکې ایمان بالغیب دی ذریعہ صرف د مشاهده ولې زبانو زمنګ ایمان دلته څه شه دی ایمان بالغیب دی مشاهده واځ نه چې سره ماته وخوا یو ملحد لیکلی دي چې بغیر دلیل څخه پیش کوي زي بغیر دلیل رد کوم دلته دوکور کوي دی مشاهده ته دلیل وایي حالانکه ډیر سيزونه دي هغه مشاهده کې نه راځي ولې زبانو ډیر سيزونه حسن په مشاهده کې راځي خفګان په مشاهده کې ناراضه په محسوساتو کې راځي زه اوس خپم که خوشاله ما دا زه محسوسوم تاسو نشي محسوسوله شي ساينس به محسوس کی نه بعضی نو مشاهده کې راځي بعضی په عقلي دلایل سره ثابت دي بعضی د بل په خبره اوس یو کس راغی په پتنګ چوکي دغه شوی دی اکسیډنټ شوی دی الکه نو موږ مشاهده کړې ده د محسوس کړې ده خو موږ د بل په خبره کو کنه کو د دلایل جدي دا ډیر دي دا نه چې سره به ماته وخایدوي وي جره څوک بغیر د دلیل پیش کوي نه دلیل د پوس وځو کنه موږ چې داوا جواب دوام ذکر کړو موږ څه ویلې موږ به د داوی د دلیل معیار بسوي داوا به کوم مولوی صاحبانو داوا به کوم مقبوله وي چې کوم خلاف عقل نه وي خلاف عقل نه وي ما ورای عقل او خلاف عقل تاسو په جندل دي نو دا خبره د دوی غلطه راځي